ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده خير ده دلتا بيقول لك ايه كده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم تاسو چهرو ته چې ګورم مال ډیر فن راکړي او دا زما یو ډیره غټه خوشقسمتي ده چې دا غالبا دویمه درېمه پیره ده او هغه تبلیغیانو یو خبره کوي چې سړی یو منځو کې بیا ورپسې بد کوي نو د دې نه دا پته لګي چې ډومبی منځ قبول شوی دی ځکه د بل توفیق ولا خدای ورکو نو مال خدای پاک په دویمه په درېمه پیره دلته راتلو توفیق ورکو زما خیال دی چې مخکنی به قبول شي زه په دې د خدای شکر ادا کوم. تاسو باریان شه دا د اگست میاشت ده اگست میاشت ده د اگستس چرته پوخانه یو بادشاہ تیر شو په 800 قبل مسیح کې د عیسی علی السلام نه مخکې دی به دا نمونه چې کې خودل نو د بادشاہانو په نوم به کې خودل نو اگستس په نوم اگست کې خود دا اگست زموږ د لپاره قیمتي میاشت ده چې د نن نه درې سلو ورځې پس په 14 اگست په انډیپندنس ډے یا د پاکستان د ازادۍ ورځ وي دا زموږ د لپاره په بل لحاظ سره ځکه قیمتي ده چې په 26 اگست په 1941 کې په 47 کې پاکستان جوړ شو او په 41 کې جماعت اسلامي هغه تاسیس جماعت شو او بیا دا د اگست میاشت زموږ د لپاره قیمتي ځکه ده چې دا په 2021 کې د اگست په میاشت کې افغانستان خدای پاک د ناټو افواج دغه نه خلاص کړو او هغه ټول د کفریه قومونه چې دی هغه زغلولیو او بیا ورپسې پروس کال په 24 کې په 5 اگست باندې خدای پاک مونږه بنگلاديش دوباره زمونږ غېږه له واپس راوستو او د حسینه وجبدي بټول وای چې الحمدلله دا ډېر غټه خبره ده مونږ چې په کوم مقره یو بل سره خبرې کوو کنه دا د اگست میاشت ده ګوره د اگست میاشت مونږ ته دوه خبرې یادې یو مونږ ته پاکستان یادې یو راته نظریه پاکستان یادې پاکستان اور نظریہ پاکستان میں فرق ہے وہ پاکستان ٹوٹ سکتا ہے اللہ نہ کرے وہ ٹوٹ چکا تھا لیکن نظریہ پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا. نظریہ پاکستان سے پاکستان کا مطلب کیا رب اللہ سرتاسو ہے لا الہ الا اللہ نہیں ٹوٹ سکتا. پاکستان ٹوٹ سکتا ہے وہ ټوٹ گیا پھر واپس آ گیا دیو جنا منګه نظریہ پاکستان محافظ چې هغه جماعت اسلامی و دا په خدای پاک 1941 کې په وجود کې راوس او شپږ کاله پس پاکستان په وجود کې راغی چې دا کسان چې دي دا بر دې لپاره مخلص ترین کارکنانی او د بوټو په باره کې مشهور د چاغم وی چې جمعیت کے لڑکوں پر اعتبار کرو یہ پاکستان کے خلاف دشمن کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. اوس هم چې په کوهوټه کې کم پلانٹ ته نو هغه ته چې کم ټرانسپورټي نو لاول تاسو کې چې ان لوگوں کا جماعت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس لیے ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ ان پر شک نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کی مخالفت کریں گے. او زمونږه مخه پښتنو غا لیډر سنوم دی هغه چې هغه څه شي پښتون موومېنټ چې سنوم دی منظور پښتون نو منظور پښتون چې کوم پروګرام کړو په هغه ورځ ټول خلک جمع شو نو زمونږ حافظ نعیم صاحب الله دې ولا اجر ورکي ہم دو باتوں پر کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے ایک اسلام پر اور دوسرے پاکستان پر. کارسو مره قیمتي خو چې د اسلام خلاف نو مونږه ملګری نه یو او کو ارسو را مونږ ته سړی نږدې خو هغه پاکستان رو انول غواړي نه مونږه ملګری نه یو کلیر کټ چې ستوي کنه وتر اغله د بونیر نه او ته مونږ ته خبره کینو د بونیر والا ذمہواری بدای چې تا ته بدی سے خبره کوي چې ستا په سمجھ کې راځي وقولا له قولا لینا د انداز بنرمي ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هغه الفاظ په استعمالي چې استا په سمجھ کې ناراضي هغه الفاظ به استعمالي چې هغه استا په سمجھ کې راضي. خو استاد مواری چې ده کنه چې تر دلته کې د ګلابات په جمعات تر راغله ادور لري نه راغله نو اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا چې کله وته ذکر د قران کیږي نو اسنه چې وای چې زما خدای شته زما وته فکر نو
ثم وعمیان اورېدلي مې نه دي وعمیان اړوند دي. نو سړی به اټینټیو وي، خبرې ته به غوږ دی، ځکه غوږ کې ښودل ډېر زیات قیمتي دي. چا چې غوږ نه دی ایښی خبرې ته، نو په صورت په تبارک الذي کې وایي چې د قیامت په ورځ به په خپل اعتراف کوي قالو لو كنا نسمع، ورپسې را سره تاسو وایي ما كنا فی اصحاب، مونږ خو دوزخ ته ځکه رالو چې غوږ ورنه کېښودو. نو ستاسو ذمواري زمانه زیاته ده، ځکه چې ستاسو ذمواري ګرانه ده. څوک چې غوږ دي نه هغه له خوب ورځي. یاره و یو خو دې مولوي صاحب بق لره اوسه دومره اوږد تقریر یې وکړو، او مولوي صاحب چېرته نه دی ویلي چې زه ستړی شوم په تقریر، ځکه په تقریر په سکرین په ممبر او په سټیج چېرته څوک نه ستړي کېږي، په دې خلک سر ورکوي. خبره وره چې طارق جمیل صاحب یې نه پرېښی، څومره خفه شوی و، خو سټیج ته یې قرتې نه پرېښی، داسې خو نه و چې ښکته یې نه پرېښی. نو په دې سکرین خلک سر ورکوي، دی نه ستړی کېږي. خو دا ښکته خلک ستړي شي چې خدای پاکه ځکه دا کار ګران دی، خو دا کار قیمتي دی. دا دومره قیمتي دی چې د غوږ استعمال مخکې دی، چې کله دنیا ته ته راشي نو د غوږ استعمالي. نو په لومړۍ ورځ ورته موږ څه وایو؟ بانګ، پای کې غوږي. نو بیا چې کله دې ځي نو بیا د غوږ استعمالي وایي لکه کلمه ورته ووایې او سورت یاسین ورته ووایې. نو غوږ ضروري دی که نه؟ نو ستاسو د غوږ استعمال دی او زما د ژبې استعمال دی. هره خبره چې هغه کلیر کټ یا به په ذهن کې ږدو، وی ته څه کوې؟ وی دا د جماعت پروګرام دی. وی د جماعت تاسیس کله شو؟ وی په 26 اګست 1941 کې شو. په 47 کې بیا پاکستان د هغې څه وی؟ هغې دا وی چې دا ګلوب چې خدای رخ کړی دا ځمکه، دا ځمکه دې ته پلینټ وایي، دا سیارې دي، عطارد هم دی، مریخ هم دی، سپمیم ده، دا ټول دي. خو په ټولو کې قیمتي دا ځمکه ځکه ده چې په دې کې لقد خلقنا الانسان، ورپسې به را سره تاسو احسن تقویم یې ورته رالیږلی دی. نو دا ښایسته ده، په دې کې انسان دی، او دا انسان چې دی وما خلقت الجن والانس، دا ما عبادت له پیدا کړی، نو په دې ځمکه عبادت دی. نو دا په دې ټول پلینټس کې قیمتي ده. نو دا ځمکه چې پیدا کړه نو په دې ځمکه باندې به د عدل نظام، دا د هغه انتظام و، د الله خپل پروګرام و، او الله خپل پروګرام سر ته رسوي، کوئی اس میں حائل نہیں ہو سکتا. البته چې کله رسي څومره کلونه علي څومره ټایم علي، د الله تعالی او زما ستا په دغه کې فرق دی. دا اوس د محترم چې وي چې 80 کاله پس هغه زما ستا د 80 کاله نه دي، زما ستا راویا کن دا دومره ډیر ټایم دی چې ته به ورته حیران شې. لکه مثلا د انور ته تاسو به سار کتلي، نور ته چې ګورې نو د انور نه دا رڼا راځي، نو زما ستا په سترګو لګي، نو د انور پکچر موږ ته ښیي. نو دا رڼا چې را دې سپیډ دی 1,86,000 میل فی سیکنډ. دا 1,86,000 میل فی سیکنډ په ځای باندې به زه دا وم چې 2 لکه میله په یو سیکنډ کې وخی. خو دا د انور دا رڼا دلته په 8 منټه کې را رسي، 8 منټه. نو ما دا اوس چې ما کوم انور ولیدو دا هغه انور نه دی، دا هغه 8 منټه مخکنی انور دی. لکه ته یو سړي دی نه کراچۍ ته ټلیفون وکړې وایي چې موږ پروګرام دی، نو چې هلته چې رسي نو هغه وایي چې دا خو هغه به ټلیفون وختي کړی اوس را ورسېدو. نو دا خبره هغه 15 منټه مخکې کوله، نو دا 8 منټه مخکې راغلی. نو دا خو دوار خو موږ ته نږدې دی. وایي دا نورې سیارې چې دي که نه د دې نه چې دا رڼا په کوم انداز را روانه ده، دا چې دلته را رسي نو دا په 1,86,000 میل فی سیکنډ په رفتار را روانه، دلته چې را رسي نو دا په لکونو کلونه اخلي، بلیونز اف ایرز، دې ته لایټ اییر وایي. نو چې دومره اخلي نو دا دې نه پاسه بیا عرش دی، او دا هغې عرش نه بیا څوک را روانو؟ جبریل را روانو، او په لږ ساعت کې به رسول الله رسول الله چې د جبریل سپیډ ډېر زیاتو. د لایټ اییر نه موږ چې کوم شي ته بوراق وایو، بوراق د برق نه دی، برق بجلی ته وایي. نو بجلی تیزه ځي نو موږ ولې ځکه بوراق نوم یې چې دا بوراق به هم داسې تیز تو. نو دلته کې چې کوم پیغام موږ ته راغلی نو موږ ته چې هغه پوه کولو وی ګوره دا ځمکه چې الله جوړوله دا هسې نه ده جوړه کړې، نه الله به کولې. څه ویلو؟ افحسبتم انما خلقناکم، هغه به راسه تاسو عبثا، ول تاسو ما ګپ له پیدا کړې کرکټ میچ لا چې تاسو به میچ کوئ، دور رنځې جوړ کړل. کنه تاسو مالا دې له پیدا کړی چې تاسو به 804 نمبر قیدی را آزاد وای، که تاسو ما دې له پیدا کړی چې تاسو به څه کوئ چکر ته بځئ، دې له خو ما نه پیدا کړي. وانکم الینا لا ترجعون، تاسو مازغه خو نه دی خراب، ماله به واپس راځئ او زه به ستاسو نه د هرې خبرې تپوس کوم چې تاسو ما په دې پلانټ پیدا کولې. زما څه پروګرام او پروګرام دا غدا چې په دې ځمکه به د عدل نظام قائمیږي، او دا زما ستا ډیوټي ده د ظلم په ځای عدل. وہ اللہ تعالیٰ شریفوں کا فوج بھرتی نہیں کرنا چاہتا،
وی شریف څوک دی؟ وی کوم سړي چې د سهار مونځ د امامتۍ سره کړی د سهار د مانځه نه د اشراقه پورې ناسي په اشراق مونځ بیا وکړي بیا کور ته ځي په لارې باندې یو مظلومه زنانه ده یو ظالم را لګېدلی دی هغه وخي هغه یې ټکوي هغه چغې وخي دا شریف سړی وایي یاره زما جامې څخه کېږي زما پکې څه کار نشته او دا د حکومت کار دی نو الله وایي ته خو ما دغې له نه پیدا کړی یوازې ستا ذمہواری خدا ہو کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور تم نے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا نو ہم نے ایک جوارگر کو بھیجا یو جوارگر راشي دغه په دې ځای کې موندري اکثر د جوارګرو په دې ځای کې ګوتی او هغه ورمنډي کې ولکه کو غږ دی وکړو نو خبر نه نو الله ته هغه غیرتی مسلمان چې هغه غریب جواری کوله خو چون کې په دې وغه ځکه چې سپیله وبور کړي وي رانډای وا خزا رسول الله نه بدکار وا نو چې سپیله وبور کړي نه جنت ته لاړه نو چې دا خزه دغه سړی نه خلاص کړه نو وی تاسو چل کړي وی ته د شرافت لپاره پروژه کې سګه پروژه کې یو موږ روزي نسو بل تراوی کو تراو نه پس موږ په اخیری عشره کې سکو دار اثر تاسو اعتکاف کو ہم شریفوں کا فوج تیار کرتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے لیکن اس رمضان میں ایک اور بھی کام ہے اور اس کو کہتے ہیں بدر د بدر غزا سوا بدماشوں کا ہاتھ پکڑ لے نو د بدماشانو لاس چې چا نیولیو نو د دې وجه نه د اصحاب بدر کمپټیشن یا کمپیریزن د هغې سره مقابله هیڅوک نشي کولی صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې بل ته وایي د ده نه قلار شه کیدای شي چې اصحاب بدر ته خدای پاک ویلي چې اعملوا ما شئتم تاسو چې څه خوښ هغه کوئ دا د بدر برکت دی ځکه چې 70 ابو جهل دی ټایپ بدماشان هغه وجلي وو بیا کوی تارتاو کړي نه دی وجه نه ته بله که دغه نه کېږي او وایي که نه چې دل بې روح سے بیزار ہے دل بیزار ہے حق هغه تن بې روح سے بیزار ہے حق هغه وجود چې پای کې روح نه حق چې دی الله چې دی هغه نه خفه دی چې د مړه ته خوړه صحیح نه تن بی زور ہے تن بے روز ہے بے روح سے بیزار ہے حق ولی خدای زندہ زندوں کا خدا ہے د خدای ژوندي خلق خوښي او ژوندي خلق هغه چې هغه ریزسټنس کوي هغه ته داسې نه چې هغه غوام د پردی غوام د خپل پټي نه وباسي نه هغه ریزسټنس کوي ولی الله تعالی چې ما تاسو ته کوم آیاتونه وي په دې کې موږ ته وایي چې که تاسو ریزسټنس نه کوئ نو بیا به انجام صحیح نو هغه وایي چې کو فرض کا داسې نه وي نو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض که دا ښه خلق نه راپاسېدی او دا بدماشان یې د بدماشۍ نه منې کولی نو لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد دا جوماتونه به ټول وران شي دا خو دې پرېږدي نه کفر دومره الرټ دی چې هغه په څه طریقه ستا جوماتونه ورانول غواړي خو په دې سمې نه راځي نو د جومات ته ورانول نه مخکې تا ته ملا بدناموي ته چې بیا فیسبوک وګورې نو هغه ملا ځکه بدناموي چې دا مولوي صاحب چې دی دا د جومات نماینده دی چې دی بدنام کم نو دا خلق به په خپله بدنام شي دا جومات به په خپله بدنام شي او خلق به د دې نه منې شي تاسو به اوس لیدلی چې اوس په فیسبوک باندې چې کوم په عدالت